په دې ملک کې مایغلا هر چا کړی دا خو ثابتېږي به څنګه دا یو دویم پروسس دی دا یو دویم پروسیجر دی اوس عزیزانو زمونږ دا جماعت جوړ شو الحمدلله تاسو ټول وایي الحمدلله ځکه عزیزانو دغه زما تمنا وه دلته یو ډېر ښایسته جومات په کار دی اوس په څه جوړ شو سورس هر چاته معلوم شي کلینټن والا پیسې ورکړي جومات ته جوړ کړه دی وجه ما اوس د مولوي عبدالوهاب ته وایم دې باندې کلینټن نوم کېدم جامع مسجد کلینټن مبارک صحیح شو نو تاج محمد مولا پکې امندمنت وکړو دی وی چې نه دا د کلینټن پیسې خو نه دي ما د امریکې خو دي که نه نو دی وی او نو ما بیا پې نوم لیکم جامع مسجد امریکا چې دا د امریکې ډالر دي او هغې باندې جوړ شوی دی الحمدلله مسلمانانو تعاون وکړو مونږ سجد وجود وکړو الله تعالی جماعت جوړ کړو خو سورس معلوم دی اوس ما ته ګورنمنټ خدا نشي ویلی چې تا پرمټ اخیستی جومات دې پې جوړ کړی پرمټ دې اخیستی جومات دې پې جوړ کړی ما یو ځل د جومات جوړولو فضیلت هلته بیان کړ مونږ سره خواته یو ښار دی هغې ته وایي لاس ویګس صحیح ورته لاس ویګس او لاس ویګس دا د دنیا ټول نه لوی د جوارۍ مرکز دی په هغې کې افیشل جواري کېږي او هغه جواري هم په کمپیوټر باندې کېږي جواري هم کمپیوټر باندې زه لاړم ورته ما وایي د هر شی مشاهده کول پکار دي هر شی زمونږ د علاقه کې یو ملا و غویي ملا باندې مشهور په دې نوخار کې د سنیمانه راووت سنیمانه نو د کلي څو کسان اتفاقا دغلته روان وو نو هغوی ورته استاد نو دی خو ډېر جاندار سړی و او ډېر حاضر جواب و چې دا د زناور زامن خو اوس کور ته کلي ته ځي زما خلافه پروپاګنډه کوي چې مولوي صاحب هم په سلیما کې و نو هغوی ورته وایي استاد ته نو ده ورته وایي او زه نیکسټ جمعې له به دې باندې تقریر کوم چې ډېر ناروا کار دی ما دننه وکتل بله جمعه به دې باندې بیان کوم مشاهده مې وله کوله چې دې کې څومره ګندګي ده چې خلکو ته په هغه انداز بیان کړم نو محترم ورونو ما هم ملګري ته وایم چلو ما بوځئ دغلته چې لږ پته ولګي چې دا څه کېږي نو زه یو کسینو ته بوتلم کسینو دا یو هوټل وي خلک پکې پاتې کېږي هم او د جوارۍ ټول ساز سامان پکې موجود دي او هغوی دننه د هغې نه یو جنت جوړ کړی هر شی پکې موجود دي مصنوعي نهر پکې موجود دي سویمنګ پول پکې موجود دي مصنوعي ونې پکې موجود دي باغچې پکې موجود دي یو دنیا یې جوړه کړي زه ګرځېدم چکر مې لګو او بیا داسې دا مشینان مې کتل چې دا خلک دې باندې جواري څنګه کوي نو ما د جومات د جوړولو فضیلت ذکر کړ چې من بنا لله مسجدا ولو كسكة حقتات بنى الله له بیتا فی الجنه حضور پاک فرمایي چا چې د الله د رضا لپاره جومات جوړ کړ اگر که دا د چرچڼې د جالې عمرئ د وړې مرغۍ د جال عمرئ مینز د کنټریبیوشن پکې دوره دی چې د چرچڼې جاله پې جوړېدی شي بن الله له بیتا فی الجنه الله تعالی بوله جنت کې بنگله جوړوي بن الله له بیتا فی الله تعالی بوله جنت کې بنگله جوړوي یو ملګري ما ته وویل ویجي که سړی لاس ویګس ته لړ شي لاس ویګس ته او یو ډالر ور واچي هغه مشین کې او هغه ویل سپین کي داسې تاو کي او چې هغه تاو کي کمپیوټر وښایي چې د وګټلي $1 ملیون a سړی په بیا جومات جوړ کي پاغي $1 ملیون پاغي باندې بیا جماعت جوړ کی مایدې ته د جماعت نامه غستل هی ناروا دي د به جماعت نی مندر به یا شکل به هر څه چی ویني وی با خو د دې منبع ناروا ده او حرام ده حرام مال مایده په جماعت کې لګی نه بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایي یا الذین آمنو او ایمان والو اتقوا الله خدای نه ځان بچ کئ خدای نه ځان بچ کئ اوس خدای نه بزان څنګه بچ کئ نو چرته فرار لار خو نشته چرته بچاو نشته نه چرته لندن ته چې سړی لاړ شي سیاسي پناه واخلي او نه بل ځای ته چې سیاسي پناه واخلي ځکه الله تعالی د ټولې دنیا مالک دی او ټوله دنیا د هغه کنټرول کې ده لہذا د بچاو طریقې دا ده چې هغه کم حکم کوي هغه فالو کوه چې کم پروهیبیشن د هغه طرف نه راغلی دی یو مست سټینډ فرام هغه پروهیبیشن هغې طرف ته مو ورځه منهیاتو طرف ته مو ورځه منهیاتو طرف ته معروفات کوا منکراتو نه ځان بچ کوا او د دې وجه شریعت اسلامي کې دا یو ډپارټمنټ د مستقل امر بالمعروف او نهی عن المنکر الله کریم فرمای الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر لہذا کم حکومتونه چې دعوت دې لري چې د اسلامي حکومت لکه کویت والا دعوت لري چې زموږ حکومت اسلامي دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا غي د حکومت یو خاصه شعبه ده سعودي والا دعوت لري اسلامي حکومت ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر مګزور سره قطر والا دعوت لري چې حکومت په اسلامي دی لہذا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا پکې یو خاصه شعبه ده ایون لیبیا والا کاکاش دی هغه هم دعوت لري چې اسلامي حکومت دی نه هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا هغه یو شعبه ده او طالبان خو دین اسلامي حکومت نه
الله تعالی دې برقرار ساتي تاسو ټول امين وای الله تعالی دې مزید تقویت ورته نصیب کړي ټول امين وای کریم خدای دې دوی په اساس باندې ټول دنیا کې خپل دین نافذ کړي ټول امين وای نازیزانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دې افغانستان کې یو مستقله شوبه ده کنه لږ زور سره ناغي چې څوک مونږ نه کې ډنډا ور خلاص کړي ته مونږ نه کړي شاو مونږ ورته عزیزانو هغه افغانان غریبانان ته دورې هریږي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ور روان یې وي راځي چې جمعه ته انکیر منکر رالوي او دې چې جمعه ته انکر منکر رالل عزیزانو الله تعالی فرمای الذين امكنناهم في الارض خلق هغه دې چې کله دوی له زپس مکه حکومت ورکم اقاموا الصلاه دې منځونه کوي واتوا الزکاه زکاتونه ور کوي وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر دې خلق خیر طرف ترابلی د شر نه منع کوي نو محترم ورونو خدای نه وبچ کېږي په دې چې په خپل خیر کې او بل خیر ترابلی په خپل ناروا نه کې او بلکې نه منع کوي خو حکمت عملی سره ځکه موږ له بیا حکمت نه راځي دا زور اسنه تاسو د ډنډې راوغلې په خلکو راکې تا مسکړې کنه هلته خو مولوی صاحب شته امیر المؤمنین دی قوت شاته ولار دی تا شاته خو هیڅ قوت نشته دومره وال به وکړي به برته کور نه معلوم نو محترم ورونو عرض به کو استاد خدمت کې چې په خپل نیکی کوا خلق نیکای ترا بلا په خپل نارواو نه ځان بچ کوا او بل ته هم وای چې ناروا کول دا د خدای دښمنی په سره غستل دي د خدای دښمنی مکو نهی عن المنکر کوا نو دې سره به بچ بچاو شي همستا د فیملی قو انفسکم واهلیکم نارا خو زمونږ اهل او عیال دا کله زمونږ نه ګډ وډ شي یا د ډېری مینې د وجې یا د ډېر سختۍ د وجې یا ور سره سختی دوره زیاته وکړو چې الرجیک شي ابیا نه کوي دین او یا ور سره مینه دوره وکړو چې نه وای ورته چې بھائی ته مونږ وکړه چرته یو ټکه سبق وایا چرته یو ټکه نو موږ د سختۍ سره خپل اولاد الرجیک بی دینه مکړل یا مو ډېرې مینې سره شاه منصور شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه فرمایل وی مالدارو دین د مستای د وجې پرې خود او غریبانو د ناراستای د وجې پرې خود نو دین بستش طالبانو ته پاتې شي دین وی ځاده پاتې شي ما اوس د مولوی عبدالوهاب تر یو آیت تفسیر نو ما ته مې قران کریم کې الله تعالی وایي چې فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله تعالی جمعتون ذکر کوي فی بیوت چې په جمعتونو کې فی بیوت په جمعتونو کې اذن الله ان ترفع جمعتون هغه بیوت دي چې خدای حکم کړی چې د رفعت ورکړي شي نظم مرګرو ته همیشه وایم چې رفعت د جمعات دوه طریقو سره مطلوب دی یو مطلوب دی مادي او جسمانی او دویم مطلوب دی روحاني نو مادي او جسمانی جمعات د ماحول د عمارتونو مقابله کې خسته وي رفیع القدر یوا او ما ورته ما د منارې فلسفه هم دارا چې د رفعت پیدا شي د منارې فلسفه هم دار جمعات کې چې د رفعت پیدا شي اذن الله ان ترفع او روحاني رفعت دار چې د په عبادت باندې آباد وي د په دین باندې آباد وي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي سیاتی علی الناس زمان یتباهون فی المساجد خلق باندې یو زمانہ برازي خلق په یو بل سره مقابله کوي د جمعتونو نقش و نگار کې مساجد او معامره وهي خراب عن ذکر الله جمعتونه به مادي اعتبار سره آباد وي خو روحاني اعتبار سره باروانه کندري وي نه به څوک مونږ کوي پکې نه به څوک مونږ کوي پکې نه به څوک عبادت او بندگی کوي پکې نو داسې جمعات چې استعمال نه یا جمعات ته ضرورت نشته نو محترم ورونو عرض میں کو استاد خدمت کے ما مولوی عبدالوهاب ته وې ما الله تعالی یسبح له فیها بالغدو والآصال د خدای تسبیح او ذکر کوي په دې کې سحر او ماقام څوک رجال پلورل دی جمع ده د رجل څه ته وایي سړی ته نو د رجالو ساده معنا خدای تنوین پکې د پاره تعظیم دی کامل سړی دا کار کوي چې چا سړی توپ کاملی خونسا مشکل ټایپ خلک دا کار نه کوي رجال چې کامل سړی وي هغه دا کار کوي نو ما مولوی عبدالوهاب ته مې طالبان کامل خلک دی ما د رجال خطر جمع ده چې رجال طالبان دي لا تلهيهم قرینه دا موجود ده چې لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله دای نشي غافل کول نه تجارت او نه بیع د الله د دین نه ځکه د هیڅ تقاضا نه د طالب هیڅ تقاضا خدغه طالب چې مولا شي او پریکټیکل فیلډ تراشي تقاضې تیرا چا پیر شي څه تیرا چا پیر شي تقاضې ال ټول نه تقاضا خزره ټول نه تقاضا بس یو خزه چې درن چاپیره شو دا داسې لکه 200 غمونه چې کورته په یو ورځ راړل خلک درته وي مبارک شه د جوړې دې مبارک شه په کار تاسو سره سړی تعزیت کی چې غم دې مبارک شه اوسله د خدای په قهر صحیح اخته شوی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نا چاته پوس کوي نکاح مازه نکاح وې څه شه دې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته لزوم مہرین
د ښځې مہر دی هغه د سړي په ذمه لازم شي او کانټریکټ دی د کانټریکټ پس منظر کې څه شی په سړي لازمي ورته ثم ماذا وی بیا څه شی دی سرور شهرن د یوې میاشتې خوشحالي ده وی ثم ماذا وی بیا څه دي وی هموم دهرن د ټول عمر غمونه دي وی ثم ماذا وی بیا څه شی دی انکسار ظهرن لا بر د غمونه د وجه راټیټه شي لا بر راټیټه وی ثم ماذا وی وصول قبر قبر ته رسیدل دي نو دی بلانه بخلاصي ګل چې قبر ته ورسي صحیح شو مستنصر حسین تارړ یو ډېر عجیبه لطیفه لیکلې په خپل افسانه کې هغه وایي دا واده دا یو داسې قلعه ده چې څوک ننوتي نه دي هغه دننه د تلو لار ګوري انټرنس ګوري خو چې څوک دننه ننوتي دی هغه ته ایگزیټ نه ملاوي چې په کومه لاره وتښتو ځکه ځانو 200 مصیبتونه دي ورسره د بچی پیزار نشته کپڑے نشته د تعلیم تنظیم نشته او مونږ وجه امت زیات کوي څو کوي فإني مباهن بكم الامم نو خدای ته وګوره دا د موټر لاندې تک تور سپیره مخ چینی وړي دا امت ته لږ زور سره وای هغه کلمه ورځي وای اپ موږ پوېږي هغه غریب خو ته د لفظ دا تو کالو شوی دی تا د موټر لاندې ورنه نه ایستلی زه چې کله په پاکستان کې دا زما د مرګره بدل تناس پی رشید دنه تاسو کا چې کله به ګاډي روان شو او ورکشاپ ته بلاړو ما خبردار نابالغ ماشوم به زما ګاډي دنه لاندې کې نابالغ ماشوم به زما ما دغه سټیکر لګولې دی ما دغه سټیکر لګولې مونږ دې ډیره باندې لګېدل دی چې a child employed is future destroyed ماشوم چې په کار ولګو مستقبل د تباہ او برباد کړ ماشوم چې په کار ولګو مستقبل د تباہ او برباد کړ ماشوم له تعلیم او تربیت ورکې او ستا وسایل نشته چې تعلیم او تربیت ورکې ستا وسایل نشته چې ما تعلیم او تربیت دی وجه حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ما ځکه تاسو ته وایي چې ساينس نه کار اخلي جذباتيان کېږي ما مونږ بس دا حدیث را نیولې چې امت پیدا کړي صحیح شو نو بل کار نشته زمونږ یو مرګره دغه ته چاوي وې تا واده کړې ناغه ورته او کړې مې دې وې کار څه کوي بل دغه یو کار دې نو څه شته نه خو کال وی لاتیر نه چې ما بچي شوی کال لاتیر نه چې ما بچي شوی محترم مولانا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ماته ګورئ حضرت نافع ته تپوس کوي وی رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث میں واورد چې حضور علیہ السلام طواف کې ګرځیدنه یو دعا یې وکړه چې اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الاعداء ومن سوء القضاء یا الله تعالی زما په حق کې ستا بده فیصله د دین ز پناه غواړم خدای په ما باندې دشمنان زړه یخشي دینه ز پناه غواړم او الله تعالی ما بدبخته د بوج لاندې راشم الله دینه پناه غواړم ودات مفهوم راته معلوم دی خو حضور علیہ السلام وی من جهد البلاء چې او الله زر جهد البلاء نه امان غواړم ما د جهد البلاء نه ساته عبد الله ابن عمر ته پوښتنه کې د جهد البلاء سمانه ده ابن عمر سے رضی الله تعالی عنہ ورته قلت المال وکثرت العيال چې پیسې در سره دوانی نه او شپږ بچی در پسې رواني پیسې در سره دوان شپږ دا یو لوی عذاب دی حضور علیہ السلام ته پناه وته الله من يعوذ بك من جو ابن عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې قلت العيال احد اليسارين وكثرت العيال احد الفقرين قلت العيال احد د دې وجه تاریخ تزوام واده لكم د دې وجه کور راوتم د خپې کې خودو ځای نو ما بیا اراده کړه د زهر کالو ما چې اوس راغلم واده لكم نو دې وجه زما اراده شو وخت د کور بیګا ما خپل مزل راوتم په دا تیار کې دوره مخلوقو چې چرته خپې کې خودو ځای نو ما بیا د اراده تر چې بس دغه مصیبت امت لډیر دی چې دا دلته په دې ملک بد حال ولې دی زه عموما مرګرو ته خبره کوم دنیا دوه ځای کې تقسیم ده یو ته وای ویسٹ او بل ته وای ایست یو ته وای مشرق او بل ته وای مغرب په مغرب کې وسایل زیات دي او پاپولیشن کم دي ټول خلکو ته ضرورت ملاوي په وافر مقدار ملاوي او زمون په مشرقي خطه کې پاپولیشن او آبادی زیاته ده او وسایل کم دي لہذا خلکو په چور جوړ کړی دي سیکړي چور جوړ کړی کړه دلته وصل روپای ماته کې مداسه ورولم صحیح شو کم حالت پیدا دلته ځکه تاسو زر کسانی او بسل روپای اب 100 روپای اوس کاری او سړی ته 15 روپای نه بنه ورکړ امن بل سمار کوټای بني خو کسل دا سولم نو تاسو ته پته ده چې خدا بسل کسان اخلي چې اصلو کې لومبه زين چې روپای زمام لا تراشي نو محترم ورونو هر شی ته به سنس بنیاد باندې ګوري پیغمبر علیه السلام قران کریم بار بار او فلا تعقلون تاسو خپل عقل نه استعمالوي او فلا تعلمون تاسو خپل سنس نه استعمالوي سنس استعمال کا عقل استعمال کا عزیزانو دا اجتهاد چې په شریعت اسلامي کې یو اساسي وظیفه ده د مجتهد دا سره لپاره ځکه حالات او واقعیت به پیدا کیږي ته به مایند اپلای کې د قران سنت پرنا کې چې دې ځای کوم شی اپلای کړي ځکه اصل شی د قران سنت اپلیکیشن دی عزیزانو کو استاد پته نه او بغیر د پوهې د قران کریم یو آیت اپلای قران کریم یو آیت اپلای کړه نو ان لله و انا الیه راجعون چې یک یوازي او د هندوانو په زرو کسان لشکر را روان سره د اسلحو اتا سره لاس کې او چوکا ده
خسر لاس کې یو چوکه ده او التر دا شی استعمال کو چې د خدای قران کې حکم ده چې وقاتلوا فی سبیل الله خدای حکم کړی چې قتال کوي په لار د الله تعالی کې او پاغه زرو هندوان ور خلاص شي نه یې به سي وای انځي به سي مرګري د قاتلوا فی سبیل الله داغه بزان خپل یو میدان داغه خپل ځان له یو ماحول او سرکمسټانسز وی داغه بزان له یو انوایرنمنت کی انوایرنمنت پیدا کوا داغه نه بعد آیت اپلای کوا انوایرنمنت پیدا کوا داغه نه بعد حدیث اپلای کوا نو محترم ورونو الله تعالی فرمایا یا الذین آمنو او ایمان والو اتقوا الله خدای نه ځان بچ کئ نو خدای نه بچ کئ پس داغه په فرمان منلو اوس که سړی وای جرنیل صاحب نه ځان بچ کئ نو بچی جرنیل صاحب څخه ویدار ټیکو کړل درسو ټیک دی وکړل او کتا د وسلور بیان ورکړي جرنیل بالکل سړی ته کار نه کوي فلان 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 هغه وای دیو اکاونټیبلټی کې واچوي د احتساب کې واچوي د بم صدن د کړي ځکه خو لګیاره ما کندم کوي ما بل جمعه تاسو ته ما یو جماعت والے هغه وی زمونږ نه شروع کړي چې دا غي نه شروع کړي دا خسړې نه دي اتحاد کول پکاري جمهوریت راوستل پکاري حالانکه وې دوه کاله ټایم ولا ورکول پکاري چې احتساب وکي نو چې هغه نه شروع کړه نو وینه دا خسړې نه دي دا خطر نه دا جمهوریت راوستل غواړي دلته چې حق ورکړي چې په دې ملک باندې مسلط شي عزیزانو زمونږ پیمانه ډېرې عجیب دي الله فرمایي یا الذین آمنو او ایمان والو اتقوا الله الله نه ویریږئ خدای نه ځان بچ کئ اوس د خدای نه د بچ کېدو لومبنۍ نقطه څه ده وقولوا قولا سدیدا صد یصد صد صد مصد مفعولین خو تاسو په نحوه کې ډېر یادوئ چې دا قائم مقام د مفعولین صد مصد او صد مصد معنا دا قائم مقام دی یا صد مصد دا په مناسب ځای ولاړ دی وقولوا قولا سدیدا معنا د موقع او ماحول سره مطابق رښتونی خبره کوه د موقع او کله خبره وی رښتونی خو د موقع او محل تقاضا نه الته خبره نه کولې دین دی دا خبره نه کول هی دین دی مثلا یو سړی هغه بدر دی وې ساکشا مولوی شه ستا په حضور کې اوس حق خبره خدا را رښتیا داري چې ساکشا مولوی شه وړاندې راغه تذکرہ رااله او تا ساکشا مولوی شه شروع کړه چې رنه هغه داسې وی چې د پداسي اره د پاغه سي اوس خبره خو رښتیا ده خو څه د عقل تقاضا هم ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ول حدیث کې وایي چې نمام بدی جهنم ته نمام قران کریم کې الله ولا تطع كل حلاف مهین حماز مشاء بنمیم او نمام وای دیتا چې خبره وی رښتیا خدا خبره پس منظر کې فتنه پیدا کیږي دیتا وای نمام دیتا وای چغلخور او چغلی دا په کبایرو کې ده چغلخوري پس کې ده په کبایرو ګناہوں کې عبد الله ابن عباس فرمایي حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دې براته استسقا لپاره چې الله بارانو کې الله تعالی زمونږ په دې وطن بارانو کې تاسو ټول امين وای الله تعالی دې مونږ باندې مهربان شي اللهم ربنا انزل علينا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا واسعا نافعا غير ضار ځکه دا خلک ټول محتاج دی الله تعالی ته مونږ ټول کائنات الله ته محتاج یو او دغه زمونږ رزق دی الله به ورکوي خو دغه وسایل دي الله تعالی زمونږ د فصلونه آباد کړي الله تعالی په حیواناتو رحم وکړي خدای په پرندو رحم وکړي الله تعالی په انسیکټس او په حشراتو رحم وکړي الله تعالی په دې مظلوم انسانانو باندې رحم وکړي الله تعالی ته باران د رحمت نازل کړي نو عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې موسی علیه الصلاۃ والسلام قوم باندې خوش اقصالی و نو د استسقا ته راووت یو ورځ دعا وکړه بل ورځ دعا وکړه دریم ورځ دعا وکړه وی یا رب اخرج ولا نمطر الله زرا اوس مونږ باندې باران نکېږي الله تعالی ورته ان فی قومک رجلا نماما ستا په دې قوم کې یو سړی دی چغلخور داغه د وجه ما دا رحمت بند کړی دی موسی علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل امین ته فسمیه لنا هغه ما ته وخی څوک دی چې زه ورته وم چې د خدای نه ویریږي سړی په مونږ هم خیر دروازې بند کړې دي توبه وباسه خدای ته ها نو جبرئیل امین الله تعالی ته ویجی هغه نوم غواړي الله تعالی ورته دی یو چغلخور د وجه ما رحمت بند کړی فتحب ان اكون نماما اوس په باندې دغه چغلی کې چې دا پلان کړي د چغلخور د وجه خو ما باران بند کړی دی فتحب ان اكون نماما ته دا غواړي چې چغلی وکم موسی علیہ الصلوۃ والسلام نو اسلام څنګه کیږي وی جنرلی یو آیډیا ورکړه چغلای خلاف بیان وکړه موسی علیہ الصلوۃ والسلام د چغلای په مفاسد باندې یو بیان وکړه سړی ته احساس وشو اوس کله سړی بیان کوي ناری یو سړی کې چې کم خامی وي او مولا هغه ذکر کې ناغوي دا ورته څه خوله صحیح هغه نمام ته احساس وشو چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام شاید I have been meant by موسی علیہ الصلوۃ والسلام زه مرادم زما اصلاح کوي را پاسې ورته مخ کې راغی وی چې دا لاس دی خو زستا په لاس کې لاس کېدم او دا عهد کوم چې آینده لپاره به زه د عمل بالکل نه کوم چې غل خوراینه زستا
په لاس کې دم او توبه وباسم الله تعالی ته فمطروا سما الله تعالی باران په باندې وکړ. اوس ځانو مونږ الله تعالی ته چې خدای سابقه امتونو کې څه خرابات او ټول مونږ کې موجود کړي موجود لږ زور سره خدای په یو خرابي باندې هغه امت تباہ کړی دی او هغه ټول مجموعي لحاظ سره مونږ کې موجود دي. خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زما د امت تعذیب عام به الله تعالی نه کوي. ليله المعراج کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله لاړو نو دعا یې کوله الله تعالی نه غوښتل چې او الله زما امت د دې تعذیب عام او هلاک عام بنه کې لکه سابقه امتونه چې د هلاک کړی دي. الله تعالی قد فعلت that is done وشو that is done اوشو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بل سوال وکړ وی او الله زما امت له خلیه نه بدله لکه سابقه امتونو کې څوک انسانان د خنزیران کړل څوک د شادوګانو په شکل کړل فمسخوا قردة وخنازير هغه قرده او خنازیر وګرځیدل. خدای زما امت سره دا کار مکه الله تعالی ورته ډن دا کاروش. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم سوال وکړ وی او الله زما امت دا د یو بل قاتلان مګرځي په یو بل مراله چې د یو بل ویني تای الله تعالی ورته not done and never been done. دا کار د کېدو نه دی ځکه زما د عذاب هم د غدرې طریقې وي چې یا په یو بل را لګوم یا شکلونه مسخ کوم یا یو عمومي عذاب پر راولم. اوس نتایج غواړي اعمال چې اعمال وي بد نو دا بس غواړي نتایج لږ زور سره چې اعمال وي بد نو دا بس غواړي نتایج. مونږ اعمال بد کو خدای ته ول نتیجه په خیر مرتب زمونږ اعمال دي ټول ناکاره حرکت مو یو ټیک نه دی خو مونږ خدای ته و چې نتیجه په خیر مرتب کې. نو تاسو چرته لیدلی چې خره لنګه شوی دا غیس خیر راوړي لږ زور سره وای استاد بد اعمال وسنګ لنګيږي چې دا خیر راوړي. الله تعالی کله به دې باندې خیر نتیجه مرتب کوي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. مولانا ظفر علی خان مرحوم ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا کتزان بدل کے اللہ تعالیٰ ومتاد پارد خیر فیصلے ہو کی عسى ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تذکر کو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بنی اسرائیل فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل توے چو بنی اسرائیل دعویدار یہی دے اسلامی دین دے الہامی دین دے خدای دے دین ذکر بنی اسرائیل دے آغا زمانے دے کم دین حاملانو دے آسمانی دے کم دین لږ زور سره چې خدای طرف نه راغلی خو الله تعالی ورته وایلیشن به کوئ دوه ځله پامالي به کوئ دوه ځله and you will face the consequences. نتایج به د هغې مومئ نتایج به فیس کوئ. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار چې کله نوم بنای موقراله الله تعالی غیبان جالوت مسلط کو څوک مسلط کو جالوت. نو جالوت ور سره سو کړل مړه مال ولا قبضه کې واغست بچي او خزي ولا ټول وینځي غلامان کړل او چې کوم یو سړي بل سره چته وې د بهر اریانا چوک ته وباسه چرته وباسه اریانا ته وباسه د کار خلاص وا نو دا غوې کار خلاص کو. الله تعالی فرمایي تاسو ته احساس شو چې واقعي مونږ په غلط رخ روان یو لہذا د زمانه پیغمبر ترالل چې هغه دغه وخت غریب مفلوج د په بستر باندې پروت دی د مرګ حالت کې حضرت سمویل علیه الصلاۃ والسلام هغه ترالل ویجی مونږ لک په خپل کردار نادم یو مونږ دا به همتی چې کړی دا د آزادۍ او د حریت فکر چې زمونږ د ذهن نه وتلی دی او پیغمبر مونږ هغه لارې ته بیا واپس راتل غواړو. نادر سمویل ورته دا خو مفتو کې نه کېږي دې لپاره به جدوجہد کوئ څه به کوئ نو دی ورته ووایي نه مونږ له یو امیر منتخب کا مونږ دا جهاد کول غواړو. پیغمبر ورته ووایي اذ قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا اغورتوي الله تعالی د پاره دا طالوت یو پارسا سره دی دستا سو بادشاہ دی د په مشرای کې به jihad کوي چا سره د مسلط قوت سره. اوس د يهودو دا غي ځان خپل اکونومیکل ریزرویشنز اکونومیکل د ماده پرسته ذهنیت لکه زمونږ چوم دی لکه زمونږ چوم دی. اوس مونږ خان له ووټ ورکو ارباب له ورکو نواب له ورکو چرې تاسو نه کوو زور سره وای اته ته پوسو کنه بل مخ وای چې ته وېسو کې تاسو په یو باس بلکې نیک بنیغه ورته وای دا ورته کو نه کوم منډه بیا دا څه وای ورته کنه دلته په دې نوخار کې یو کاکا دی هغه ته
هغه یو سړی ور راغی وې ما خو بیا نو ووټ هر کال تعالی درکړی ورته غوسه شوی ووټ ته کونه کې ومنډه نو چې بل ځل بیا الیکشن شو نو دې د هغې کاکا ډېرې ته لاړ وې زه ووټونو ته ولاړم بیا نو هغه ته خبره یاده وه وې تا خو بل ځل ما ته وې چې ووټ ته کونه کې ومنډه نو ته ورته نو ټیک مې ویلې که نو سلطان راوباسه زما دې کونه کې راومنډه نو خان خو تا سره په دې انداز خبره کوي خو چې مولا ته چېرته چا د بدقسمتی نه ووټ ورکړ مړار یو سړی چې راځي زمونږ ستنې څه شوې زمونږ یاره ما خو د ستن روانم پکې ورمنډم خو ما وی چېرو دا د مولای جامه دی دا سپینې کپړې دي بس دا برداشت ډېر ښه دی دا صبر ډېر ښه دی او دعاګانې به کولې مانځنه بعد چې یا الله مونږ دې عذاب نظر خلاص کړي خدای ایمان مو ګډوډېږي زه که سخته خبره کوم شرعا دا ښه خبره نه ده شرعا ځکه جاهل ته به څه سخته خبره کې جاهل په خبره پوهېږي نه نو که سخته یې ورته وکړم څه هېڅ نچوړ شته نه نو ما به خدایه ته مونږ زر د دې عذاب نه خلاص کړي زه د شپې په دغه خپله کمره کې ودوم سهار مانځنه دا زما ملګری راغی رشید وی جي اسمبلي ماته شوه ما والا دا پیسې مټای راوړه شکر دې سړی چې خدای د عذاب نه خلاص کړو شابه چې ځو چې خپې وباسو چې خپې وباسو بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې وجه د خلکو ذهن د ماده پرست ذهن ماده پرست او دا جرم چېرته دا جینز او جرم چېرته یهودیت نه راغلی دي چې حضرت طالوت یو غریب چوپان سړی دی څه شی دی چوپان دی ګډې بیزې سړی وی دی بس تاسو بادشاه وي قالوا انا يكون له الملك علينا دی اعتراض کو دا چوپان به زمونږ بادشاہي قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه دا زمونږ استحقاق دی we are more eligible than مونږ ردنه زیات مستحق یو we are much more entitled for مونږ ردنه ډیر زیات مستحق یو دی ولې بادشاہ شو ما ولې نه بادشاہ کوي ونحن حق بالملك ولم يؤت ساعة من المال ددن جاگیشتا نی کارخانشتا نی بینک ڈپازٹتا نور سرسرا اس پینشتا دین سرمایدار دے انہیں جاگیردار دے بسنگ بادشاہ بھی پیغمبر ورتسوے قالوا ان اللہ اصطفاه علیکم وزاده بسطة في العلم والجسم اللہ تعالیٰ اوے چې اللہ تعالیٰ دا منتخب کرے تاز دا پارا نو چې دا کم قوم دا خدای پا انتخاب بانیم ریزرویشن ایسا سڑی زامن بھی لکتیز ہوئے سڑی زامن بھی پیغمبر ورطوی دا خدای انتخاب دے قال ان اللہ اصطفاه علیکم وی دا اللہ انتخاب دے چې دا سڑے بادشاہ کرے دے او علت موجود دے بیسک کازز هم موجود دي چې خدای انتخاب په څه کوي په پیسو لږ زور سره په جاگیر په موټر وزاده بسطة في العلم والجسم الله تعالی د تجسمانی او دماغی صلاحیت ورکړي دي او الله تعالی د علم او تدبیر او سیاست والا فهم ورکړي دي لہذا بنی اسرائیل چارو ناچار داغه بادشاہی تسلیم کړه هغه ورواچو جالوت باندې وقتل داؤد جالوت وآتاه الله الملك د داؤد پلاس الله جالوت مردار کړ جالوت د حضرت طالوت نورم واده کړه بادشاہي ورته ملاو شو او د داؤد نه بعد داغه زوی حضرت سليمان عليه السلام هغه بادشاہي دومره ډیره وسیع کړه دومره ډیره چې موجوده دنیا په عربو دنیا کې 9 سټیټونه د حضرت سليمان عليه السلام په خطابات دي څو سټیټونه 9 سټیټونه موجوده دنیا کې د سليمان بادشاہي وطن وا خو سليمان عليه السلام وفات نه بعد بني اسرائیلو کې بیا هغه کور کې پیدا شو کورکی یو مولا سے دلته پاسه د بلال ته پاسه د بل پاسه د یو ځان لډاله جوړ کړه بل ځان لډاله جوړ کړه ریاست په دوه ځای تقسیم شي د یو ځای کیپټل او دارالخلافه سامورا اوس په دی ویسٹ بینک کې ده او دغه ریاست ته وی يهوديه ریاست دی يهوديه او د بل ځای کیپټل یروشلم یا بیت المقدس ولا علاقه او دې ته وی اسرائیلیه صحیح ورته او رو دا کمزوری کېدل حتی چې اشوریانو پر امنډه واله بیا تاسو تارات کړ بخت نصر د بابل نه راغی چرته راغی د بابل نه د عراق د علاقې نه دوی یې مړ کړل بیت المقدس روان کو وی چا کړ چې د تورات پاڼه ونیول شو ټول ته ور کې وسوځي د تورات پاڼه چا کړ ونیول شو دا دوی مذهبي کتاب دی او مذهبي کتاب سره چې څو خو وابستګي پیدا شو بیا به کامیابی کې دا فاونډین ولا ختم کړي لہذا وی کوم ځای چې تورات پاڼه چا کړ موجوده ټول کور وسوځي سره د خلق او که چا پته ولګیدا چې دې سړي تورات یادوي دی راولي اریانا چوک ته مړه ټول یو تړل 1 لاکھ خلق دای به تور قیدیان بابل ته بوتلل اوس هم ته کته شي چې دا ټول مضبوط کارونه د هغه دور په يهوديانو باندې کړی دي 1 لاکھ يهوديان بوتل الله تعالی فرمایي
چې ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. الله تعالی فرمائے ما بیا تاسو له غلبه درکړه. تاسو سنس کارو کو نمازو غلبه می درکړه. وامددناكم باموال وبنين. الله تعالی فرمائے ما استاسو امداد او ازدیاد کو مال می درکو وبنين نوجوانان می درکړه. وبنینا لګزور سره نوجوانان می درکړل. اره دې بنینو نه هغه بنین مراد دي چې څو وخت د الله आवाज راشي او د میدان عمل کې ولاړ. هغه ته نه دي مراد چې مقبره کې ناست یو هیروینز کوي. هغه ته هم نه مراد چې مړزان لوي مړزان جنگي څوک چرګان جنگي. صحیح شو. څوک مړزان جنگي څوک پته نشته بل ګندګي او بل ګندګي او بل د امت ته څه دي. فإني مباهن بكم الامم. اساستا عقل دا مني چې په دې خلکو پیغمبر افتخار کوي د قیامت پر وای به لګر موري سے به چې په دې فخر کوي نو په خرول نه کوي. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وصلى الله عليه جنرال ضابط هو يو جنرال برنسپل هو ان احسنتم احسنتم لانفسكم. احسنتم کته عمل کې احسان نه کته کردار کې. شاه منصور مولوی صاحب ساده پښتو کې به ترجمه دی چې ان احسنتم کته سړی زوی نو احسنتم لانفسکم دا سړی توپ د ځان د پاره دی. وان اساتم فلاو کده خرج وی شو نو وبال به تابانه پریوز. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره. الله تعالی فرمائے چې کله دویمه موقع رااله نو بخت نصر می در باندې مسلط ک هغه تاسو ذلیل کړی. ليسوء وجوهكم معنا ذلیل کړی. يهودیت هغه دور کې د زلالت به معنی وا چې پته مولګل چې دا سره يهودي دی هغه به فورا د حکومت اطاعت کړي. ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره. بیت المقدس استاسو عبادت خانه سوا استاسو قبله وا هغه د روان کو الله تعالی او جنرال پرنسپل ورک چې عسى ربكم ان يرحمكم. ممکن دا یقیني خبره جستاسو پروردگار به تاسو باندې رحم کی بیا خو کله چې کله تاسو خپل وتیره بدل کړئ. وان غدتم لک زور سره وان غدتم غدنا. الله تعالی وای زما سنت پرنسپل کله بدلیږي نه چې کوم ځای وایلیشن کې په کافر باندې ډبو چې وایلیشن کې په کافر نو د ضابطه الفاظ د قران خاص خو مورد خاص وي خدایي تنفيذ عام وي حکم عام وي. وصلی الله تعالی چې څوک د آسماني دین داویداري وایلیشن کې همیشه په کافر باندې ډبو په چا باندې ډبو. نو اوس مونږ بیا وایو چې مونږ خو بیا هم کلمه وایو نو چې مونږ د بینو دا کافر نه ډبې نو الله تعالی وي تا ډبوم د اصلاح لپاره دا غډه بول مې آخرت ته پرې خو دی وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا. داغه معامله خو بال ته ټریټ کوم دنیا کې هغه ته نو دنیا کې خو هغه یو خپل اصولي ژوند تیرې چې سو پورې اصولي ژوند تیرې کامیاب وي که اصول پرې خود لګه ته تبای نه هغه هم تبای خو تا خو پرې خو دي نه تا پاغي باندې ډبوم وجعلنا جهنم للکا. اوس مونږ و چې خدای اوسو دې مصیبت نه ځان څنګه خلاص کو نو الله تعالی فورا مونږ ته داسې ټیسټ پیپر پیژنې کړي د سکول کې لسم کې یا دولسم کې او ټیسټ پیپر لیکلي اهم سوالونه هغه ته کم امپورټنت سوال نه هغه ته سکړي وی چلیلا دا اشاره ورته کړی دا ګوته ورته نسلی. اوس الله تعالی امپورټنت نقطې ته داسې ګوته نسی چې ته کوم خوا منډې وې کوم من مونږ وځي دعا وکړه خدای نواز شریف تبا کی نو سخر را او دعا وکړه چې خدای به نظیر تبا کی. اوس به بس موده پس و چې دعا وکړي چې خدای جرنیل صاحب اخا خوا کی څه خیر به ملاوي اسنا دعا وکړي چې خدای امریکا تبا کی او دعا وکړي چې خدای برتانیې تبا کی تا ته بس خیر ملاوي اس خیر نه. الله تعالی امپورټنت نقطې ته ګوته نسی کہ ان هذا القرآن يهدي للتي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. الله تعالی فرمائے کہ تخپل جون برابر غواړي نو دا غي د پاره یو لار ده د امریکا روس تباشه نو زموږ جون برابر شه د زور سره وای ک نورم ډیسټرب شه امریکا با تباشه ستا جون برابر شي د چا په تبعه خو ستا آبادی موقوف نه ده ستا آبادی موقوف ته قران او سنت باندې چې ان هاذا القران خو زموږ سوچ منفي دی مونږ پازیټیو سوچ نه کوو مونږ په نیگیټیو لاین روان یو
په نیگیټیو لاین چې بل تبا کا ته چې هر څنګه یې کته هغه نه زیات تبا نه لا خدا خو دا بل تبا شي الله تعالی وای پازیټیو سوچ پل کا ان هاذا القران يهدي للتي يقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الله تعالی وای تبا قران اخلي د قران انټرپریټیشن با اخلي چې هغه پسې ور روان شي تبا کامیابی دشمن بتا تعالی اندناستي دشمن با تا لاندې ناشتي زمونږ اسلاف او مسلمانان په ټوله دنیا تر سپینه پورې مسلطو هندوستان غیر مسلم اکثریتو حکومت په چا کو لږ زور سره ستانو سره چې ځای پکې نو خلجیان سوریانو لودیانو غزنویانو ټول مسلمانان څه شو مسلمانانو علامہ ډېر عجیبه خبره کړې ده چې فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی قطع ایمان برابر عزیزہ بیا بت دې ته محتاج نه چې امریکای ته موږ زولای نشو ما تیر جمعه تاسو ته وې چې چونکه هغه د موجوده دنیا مادي غټ پاور دی لفظ ور سره وایي مادي روحانيت ور سره سستا مړه امریکای ته ګوره روحانيت ته ګوره په روحانيت پوهیږي نه سره ای د روح د اهمیت نه سره واقف نه دي چې دا سکول کالج تلار سم یا غوډا سي پروجیکټ باندې نو زه ورته روحانيات باندې زیات درس ورکوم هغه وایي چې موږ د خبرو سره لګیت اطمینان محسوس کړو زه ورته هم که زموږ د سرکل کې رانه وتی نو شاید چې نور اطمینان محسوس کړي سیستم خو تاسو برابر دی عقیده د صالح اول غواړو د اعمال به قیمتي شي سبب شي اعمال به قیمتي شي یوسف اسلام یو سړی د انګريز مسلمان شوی دی ډېر لوی گواهی او د ټولي دنیا د ټول نه ټاپ سنگر څه ټاپ سنگر و سوال لګیای دا اسلامي یعنی دینی دعوت اپ غزلو کې وای څه کې وای انګریزي غزلو کې یوسف اسلام وای دا خو شو چې لومبه ما اسلام کتل نو مسلمان شوم که مسلمانانو لومبه کتل بیا د چرم دي ته تیار نو صحیح اسلام لومبه وکړو نو مسلمان شوم مطمئن شوم ډاکټر یوسف قرضاوي ډاکټر یوسف قرضاوي د قطر شیخ الاسلام ته راغلی امریکای ته د ډیره خطب سره وکړه وی چې ما خو یو ځین ته خبر را ما غسه وی د امریکا کې اسلام شته مسلمانانو پکې نشته اسلام معنا یعنی ژوند دی اصولي دی ژوند دی اصولي دی وی اسلام پکې شته مسلمانان او زموږ مسلمانانو وطنو کې مسلمانان شته خو اسلام پکې نشته نو الته خدای اسلام راولي الته خدای اسلام عدالت دی خدای مسلمانان نو کدل ته خدای اسلام راوسته ولته غي مسلمانان شو بس دنیا آباد ده فظهر الارض خير لكم من بطنها نو علامہ فرمائی چې فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب تد بدر فضا پیدا کا اللہ تعالی غزو قانون لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم ذل الله تعالی فرمای ما در سره څنګه امداد کړو دی دنیا کې بر سره امداد وکم ستا په نظر کې بیا بل سپر پاور نه ته به یو د الله له سپر پاور محتاج او چې الله د چا اعانت کوي دی بیا سپر پاور ته دی بیا چاته مینت نه کوي چې مونږ کربارانه شي او 5 غنټو لا صحیح مونږ ورته جولای نه ولا چې ته به چې مونږ کرارانه شي یو 5 غنټو لا نو ما د قدمونو کې څه برکت دی تراشي مړه پرېګه د راځي راځي باو کنه راځي نو نذیر راځي خو عزیزانو وجه ځکه زمونږ الله باندې اعتماد متزلزل دی نو که کله د خدای ذات باندې اعتماد دا زمونږ قوي شو نو کومه ایتونه چې مستری مختصره ترجمه چې ایو الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا موقع برمحل خبره کوا قول سدید معنا موقع برمحل اکارډینګ ټو سرکمسټانس اینڈ انوایرنمنت د ماحول مطابق خبره کوا خبر رښتیا کوا نتیجه به سي یصلح لکم اعمالکم ستاسو اعمال بټول الله صالح او برابر کی چې سړی موقع پر محل رښتونی خبره کوي موقع څنګه ما تاسو ته وې بعض اوقات خبر رښتونی او موقع نه نو الته دا ویل به وقوفي ده الته دا خبر رښتیا خبره کول څه ده دا حماقت الله تعالی دی وجنه قول صادق نه وي څه وي قول سدید نو قول سدید چې خبره هم رښتیا ده موقع هم ده وقولوا قولا سديدا موقع برمال خبر کوا ورشتیا خبر کوا يصلح لكم اعمالكم الله تعالی بستاسو اعمال صالح کی او چې اعمال دي صالح شي نو نتیجه ويغفر لكم ذنوبكم سابق اعمال با الله تعالی د عمل نامین اریز کی محو کی ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله سوچ الله فالو کوي او دا الله پیغمبر فالو کوي فقد فاز فوزا عظيما د ډیر لوی اچیومنت کو د ډیر لوی کامیابی حاصل کړه بیا ورپسې الله تعالی وایي
چې انا غرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. الله تعالی فرمائے ما احکام مناسبه، امانت مانا احکام مناسبه یا وظائف مناسبه. وظائف مناسبه suitable functions and operations دا میں حوالہ کړل چاته غل السماوات اسمانونو ته والارض ازمکتا والجبال غرونو ته. کائنات کې خدای چې کوم شی پیدا کړل داغه څه وظیفه ده، داغه څه ذمہ داری ده، داغه څه فنکشن ده، هغه اپریټ کیږي نیچرل قانون باندې هغه کار سر ته رسي. نور چې پړمبای رسول څنګه پیدا کړل خپل وظیفه سره رسي کنه لږ زور سره سپوږمۍ ستوري دریابونه اوبه ساراونه ونه غرونه اسمان زمکا مارغان حیوانات ټول کار کوي کنه لګي فنکشنل. على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وظائف مناسبه ما دي تو توکل فابين ان يحملنها حمل يحملوا. امام زجاج د نحو له عالم دی هغه وای دا قبيله د ازداد څخه ده د قبيله د افعال ازداد څخه ده. فابين ان يحملنها فابين ان يتركنها. دا حمل زد راځي ترک، دا حمل زد راځي څه ترک، لکه بیع کله په معنا د شراوي کله په معنا د خرڅولي. دا قبيله د ازداد څخه ده. فابين ان يحملنها اغي انکار کو د ترک د وظیفینا د خیانت د وظیفین انکار کو. واشفقنا منها د خیانت نه او یریدل، د خیانت نه وحملها الانسان خو انسان لګیا دی چې کوم وظیفه ورته ما حواله کړی ده الله تعالی فرمایي قدم په قدم پای کې خیانت کې انه کان ظلوما جهولا. انه کان ظلوما جهولا. د جهول مقابل راځي علوم او د ظلوم مقابل راځي عدول. د ظلوم مقابل راځي عدول. د عدل تعلق د عمل سره، د علم تعلق د تیوري سره. الله تعالی فرمایي دا انسان د عمل په اعتبار هم ډیر کوتاهکار دی، ا دې د پوهې په اعتبار هم ډیر کوتاهکار دی. یعنی کله علمي پوهه نه نو خیانت کوي او کله عمل نه نو بیا خیانت کوي. علمي طور په پوهیږي خو عملیت ته تیار نه، انه کان ظلوما جهولا. وصلی الله تعالی حکمت خیس دا صرفه ليعذب الله المنافقين. الله تعالی تقسیم کړ انسانان درې نوع ده. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. نتیجه دا ده چې الله تعالی به عذاب ورکوي منافق سړي او منافق خزه، مشرک سړي او مشرک خزه. دا دوه طبقې شوي، دا دوه طبقې. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الله تعالی رجوع کوي په مؤمن باندې سړي باندې او په مؤمنه خزه باندې. وکان الله غفور الرحیم. وصلی الله تعالی انډیکیټر مونږ تراګه فطری طور په کائنات کې بدري قسم انسانان موجود دي، یو واضح مؤمن، یو واضح مشرک او کافر. ابل په دې منځ کې په دې خنسا مشکل غوندي وي. خنسا مشکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان اشر الناس وفي روايه ان ابغض الناس الى الله عز وجل يوم القيامه الذي يكون ذو الوجهين يلقى هذا بوجه وهذا بوجه. د خدای په نظر کې د ټول نه قابل نفرت شخص د قیامت پر ورځ به هغه چې د دوه مخې څو مخې د انسان څو مخې بس یو مخې د چی کې دوی خو مخې دا ټول مخ دی. دا فصلوا وجوهكم فصلوا نو تاسو یو طرف لګ ټول وینځي ځکه چې وجه اطلاق په دې باندې کې حدود 40 معلوم فقهاو متعین کړی دي. نو اوس مخ د انسان یوي خو یلقى هذا بوجه وهذا بوجه. منافق یو سره ملاویږي په یو مخ ملاویږي چې بل سره ملاویږي په بل مخ ملاویږي. نو درې طبقې دي، یو خالص مسلمان، دریم خالص کافر کفر کې ځان واضح کړی دی، او دریم منافق چې دینه دې طرف ته دی او نه دې طرف ته دی. الله تعالی دې په دغه بیان باندې ما او تاسو ټول ته د عمل توفیق راکړي. رحم دین استاد زمونږ یو مرګره و، ډېر نیک سړی و، د جماعت سړی و، تبلیغي سړی و، ډېر نیک سړی و. یو کس بل کس وشته او دې د بچاو لپاره مېز ته راغی پکې ولګېد شهید شي. د نن نه اته نه کاله وړاندې په دې افغانستان کې جهاد چې کله و جهاد وکړه نو زه هغه کلي تلم بام خیلو ته. نو ما سره جماعت کې ناستو نو ماته وی چې یره چې د افغانستان ته جهاد لازم غریب سړی او مورته الحمدلله استاد بچی دی خدای بنده تلته دوی له حلال رزق پیدا کوا. افغانستان کې مجاهدین ډیر زیات دي. ویجی شهادت مې ډیر مطلوب دی. ما وی چې الله تعالی غواړي کور کې به درکړي. الله تعالی ورته کور کې شهادت ورکړه. دا ډیر تمنا و چې شهادت په څنګه ملایږي.
شهادت نجومات نه راوته دوه کسانو جنگ یو بل ته ټوپک نیولو دی ولا مسته شمه او بس هغه ډزو کنه دی ولګید او شهید شه الله تعالی دې مغفور مرحوم کی خدای دې مرقد منور کی الله تعالی دې بچو باندې رحم فرمایي سوره نږدې او لري دوستان چې زمونږ وفات کې الله تعالی ټول مرقدونه منور کی څومره مریضان دې الله تعالی ټول ته صحت کامل ورکی څومره طالبان دې الله تعالی ورته علم با عمل ورکی څومره عالمان دې الله تعالی دې امت رهبران وګرځي څومره عوام دې الله تعالی دې صالح علما او تابعدار وګرځي د افغانستان طالبان بالخصوص امیر المؤمنین ته الله تعالی ډېر حیات طویل ورکی کریم خدای دې دغه افغانستان اسلامي حکومت ټول دنیا ته ورخور کی تاسو ټول امين وای الله دې ټول دنیا ته ورخور کی تاسو ټول امين وای الله دې ټول دنیا ته ورخور کی تاسو ټول امين وای ځکه عزیزانو د انسانيت آبادی دا د خدای په نظام باندې موقوف ده دا الله د نظام نه علاوه بل لار نشته چې پاغي باندې انسانيت آباد شي الله تعالی زموږ د ملک د فتنو نه محفوظ مامون کی الله تعالی د کشمیر مسله د خیر په ساعت حل کې الله دې مسلمانان آزاد کی خدای دې د شیشان مسلمانان هغه د ظالم د چنگل نه آزاد کی او الله تعالی دا واجپای په تنا کې سټکوره کی تاسو ټول امين وای او خدای دې د بال ټاکره به خوباسي دا بال ټاکره یو بل شیطانی نطفه ده او واجپای یو بل شیطانی نطفه ده او ول کې اډوانی دا یو بل شیطانی نطفه ده نو خدای دغه شیطانی نطفه تباہ او برباد کی او الله تعالی دې د کشمیر مسلمانانو ازادي ورکی او پروردگار علم د پاکستان اول آباد او خاد کی تاسو ټول امين وای پاکستان دې الله تعالی اول آباد او خاد کی پاکستان دې الله اول آباد او خاد کی او الله تعالی ټول بلاد اسلامیه آباد کی الله په بلاد اسلامیه کې اتحاد او وحدت پیدا کی الله تعالی یک جان دو غالب کی الله تعالی ټول دنیا کافرانو ته ایمان هدایت نصیب کی الله ټول دنیا کافرانو ته ایمان هدایت نصیب کی الله تعالی ټول دنیا کافرانو ته ایمان هدایت نصیب کی کده ایمان دا غي مقدر کینی او مسلمانانو سره زیاتې کینی الله تعالی ظالم په ظالم لګي خدای دې مسلمان مظلوم دا